تر څو چې تا شرک نه پرېښی ستا یو مسله نه په دنیا کې حل کېږي نه په آخرت کې، ته به هم دقه شانتې تا شرک شروع کړی د ایرانیانو کتابونه د خلکو ته په سر ایښي دي، قسم دی. تا ګوره یو خبره دې اوس وکړه، د سورې نجم آیات ته بیان وکړه. نه د سورې نجم ګوره، د سورې نجم داوی ډېرې غټې کې چې په ما باندې زما احادیثو ته د ایرانیانو د مجوسیانو کتابونه وي، داوی خودونه کې په یوه وړه جزیه نشي حل کولی. چې دوستانو زه یو سوال حق لرم که نه لرم، تاسو نه تپوس کوم. زه دنه یو سوال کوم چې یو سړی دی مسلمان مړ شو، زه د زوی دی کافر، دا کافر به میراث د پلار نه وړي، زما اعتراض تا په یو ټرک کتابونو باندې دی چې ته کوم ته حدیث وې هغې ته الله د سره دې نه خو مسلې ثابتېږي که نه. نو الله دا کتاب بیا څه له رالیږلی دی؟ بس بیا به د بخاري کتاب به فرض کړی به موږ د بخاري دا خبرې دا د پیغمبر علیه السلام دا د پیغمبر خبرې دي، دا د پیغمبر خبرې زما خو وروره دا د پیغمبر خبرې دي که نه. ستا دا موډریټر ګوره، ستا دا موډریټر چې ما میوټ کوي بیا ماته صفه ووایه چې ابو فاطمه لاندې ځه. بس ګوره تاسو وایي د پیغمبر خبرې، الله وایي انه لقول رسول کریم، الله انه ضمیر د قرآن ته دی، الله وایي دا د رسول کریم خبرې دي، دا ته ما ابل ورته ویلي دي. دا مسله په کې حل کړې ده که نه؟ تاسو حدیث وایي الله رسول یو ملت بس ته انکار کو چې دا د رسول کریم خبرې نه دي، دا قرآن. بس زه ستا حدیث منم بیا. واوره یو ملت ستا خبره مه اورئ. پیغمبر علیه السلام دا مسله حل کړې ده که نه ده حل کړې چې د کافر میراث وړي مسلمان نه که نه وړي، مسلمان د کافر او کافر د مسلمان نه. ضرور جانا دا پیغمبر حل کړې ده که نه ده حل کړې؟ ابو سامه جواب در کوم ضرور جانا زه یو قسم نه پیژنم د الله د کتاب نه علاوه، یو قسم نه پیژنم. زه نه تبری پیژنم، نه بخاری پیژنم، نه مسلم پیژنم، نه صحابه، زه صرف دا قرآن پیژنم. ما نه به الله د قرآن په باره کې تپوس کوي چې الله ماته یو خبره نه ده د قرآن کې ذکر کړې، نو ما نه به الله څنګه د قرآن د هغه د مسلې په باره کې به ما نه څنګه الله تپوس کوي د قیامت ورځ. دوستانو دې سړي دعوه وکړه چې زه نه صحابي پیژنم او نه بخاري پیژنم او نه څوک هم نه پیژنم. قرآن کې چې د آیاتونه راغلي دي ولا تحزن ان الله معنا، ته مه یېرېږه موږ سره الله دی، د ده نه څوک مراد دی؟ پیغمبر علیه السلام سره څوک و؟ ګوره په هغې به سره خبره کوم، هغه سره څوک هم جبریل امین ورته جبریل امین د ټولو صحابو نه نن د ټولو صحابو نه انکار وکړو. ګوره ابو فاطمه ته جذباتو کې مرزه ځان به صحابو نه دې نن انکار وکړو. دا خبرې تا وکړې د ټولو واورېدې چې زه نه صحابي پیژنم. چې ته صحابي نه پیژنې ته څنګه دا وایي زه قرآن پیژنم؟ دا قرآن خو تا ته صحابو نه را رسولی دی، صحابو خپلو شاګردانو ته وښودو. مسلمانانو دا وایي چې زه قرآن ګوره نبی علیہ السلام شاگردان اول پیغمبر علیہ السلام حفظ دی، قرآن د پیغمبر علیہ السلام په سینه کې هغه خپلو شاگردانو صحابو ته حفظ کو، بیا هغه خپلو تابعینو ته، بیا هغه تبع تابعین ته، تر دې چې زموږ بچي حافظان دي. دې د صحابه کرام د مین نه ویستل، دا د نن جذباتو کې راغی. د صحابه کرام د مین نه ویستل، نو چې صحابه د مین نه ویستل نو تا ته قرآن چا ویلی چې دا قرآن شو؟ قربان دې شم ته خو لږ سوچ وکړه جذباتو کې مرزه ځان دې د ایمان نه خلاص کو. په دې ابو سامه صاحب زما د دې سيزونو انکار کړی دی، بالکل زه صرف الله پیژنم او د محمد رسول په دې قرآن کې محمد رسول پیژنم. ته په صحابه ایمان نه لري؟ نه بالکل د چام نه منم، صرف د الله منم، د الله د رسول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا نوم په سر د قرآن کې نشته، زه نه منم، دا نوم هم بالکل نه منم. هغه خلافت هم نه مني، زه صرف الله منم، د الله کتاب منم. بس هغه خلافت هم نه مني. زه خو ستا په شان مسلمان نیم چې په انکار کې زه ویریږم. مفتی صاحب تیرے سوال کو الله وایي په قرآن کې لقد رضي الله یو منټ ها ته دا ګوره صحیح شو دا وایي کنه ته به دا سوال به ته وکړي دا ګوره ابو فاطمه سے ته چې دغه نه منې که نه ته چې صحابه نه منې اول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دا اسلام موږ له چا را رسولی دی؟ ابو سامه صاحب ابوبکر صدیق تا یو نوم واغستو که نه ما ته الله نه دی اغستی، خو دا راته وایي چې په قرآن کې دننه دی که بهر دی؟ دا قرآن کې دننه دی. بس منې مې بیا خو که بهر خبره د ابوبکر په باره کې بالکل انکار یم. کو چېرې د هغه په دې قرآن کې دننه
ګوره کو دا هغه د اخلاق په قرآن کې دن نه بالکل مانم آمنا وصدقنا خو د قرآن نه بهري یو حدیث نه منم یو کتاب نه منم یو تاریخ نه منم د قرآن دا زما ایمان دی خزا د مله قرآن الله سره د آیاتونو مبارک ده خو ته ګوره ابو سامه صاحب دې خبره باندې تاسو ګوره لکه یو ځین سره سوچ وکړئ زما رورا ګوره زمون ګوره ته 1400 سال مخکې وی تاسو سره کیمرا والتا نو تا خو تم نه کنه زه خو سند منم ګوره نو دا زه خو سند منم زه خو ګوره دغه ابو فاطمه خیر ده جذباتو کې مراد ځان ایمان نخلاص ځان خو ایمان نخلاص کړي نورم غډې وډې وي اول دې انکار کو چې زه صحابه کرام نه منم ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه منم مې ریګه خمجن کېږم الله موږ سره دې دا سوکو دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې وضاحت په حدیثو کې شوی دی دا ابو بکر صدیق وضاحت ها مفتي صاحب دا د قرآن آیت دی الله وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وسد المؤمنين د شجرة لاندې تحت الشجرة دا کوم مؤمنینو دا د قرآن نه ماده د ثابت کی زما خو ضروره د سوره فتح کوم آیات چې تا بیان کو لقد رضي الله عن المؤمنين صحیح شو دا شجره خو قرآن کې الله پاک سونه شجره طیبه الله پاک علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه دا طیبه کوم مؤمنین الله دلته مؤمنین یاد کړی دا کوم مؤمنین د قرآن نه ماته ابو فاطمه زه ما سره الله دا وعده کړی السلام علیکم مفتی صاحب محترم ما سره ابو فاطمه کوم ځای کې راغلی دی ما سره الله دا وعده کړی دا شجره دا څنګه خلق دی مفتي صاحب دا څنګه خلق دی الله وایي چې زه د مؤمنین راضي شوم دا کوم مؤمنین د دوی دا ریکارډ د دوی دا عقیده پرې چې خیر دې پته ولګي ګوره د اوسه پورې نن موږ له پته ولګي دا صحابه نوم واړي مفتی صاحب د چې نوم واړي د زید رضی الله عنه نوم خو اغستل شوی دی په هغه باره کې دي سوی د زید رضی الله عنه په باره کې سوی دی هغه نوم زید رضی الله عنه هغه مانی کنه هغه په قران کې راغلی دی خو دی وایي چې زه صرف ابو بکر نوم راځي درته هغه زید نه چې کوم روایتونه دي هغه منې او سوره عذاب کې دي کنه ټیک شو کنه زه خو نو منم چې په قران کې الله راوسته خو زم چې کوم شی په قران کې نشته زه بالکل انکار یم زه صرف بس دا دیر سپاره قران منم بس دا دیر سپاره قران کې د دې یو مسلې موږ ته دا مسله حل کړي چې یو سړی مړ شي او د دن اولاد کافر پاتې شي نو دا مسله حل کړي ته نشته پکې کنه دا پکې تیال کا ماته کنه زه هم نشته ته ما تال کا نشته بس چې نشته نو بس دا زموږ هدایت لپاره ضروري نه ده ابو سامه سے پدې خبره پلیز ځان کړئ ولې نه دا چې کوم شی الله درکړل سبب ته پیغمبر نه البته وی قران وضاحت کړی دی تبیان لكل شی تفسیرا لكل شی بیان د هر شی دی تفصیل دار شی دی او ته وی چې دا پکې د پیغمبر په خله منګل ویل دي د پیغمبر علی السلام په خله منګ ته ویل دي چې یو سړی مړ شو او دا د دن اولاد دا مسلمانو د کافر اولاد ته به حصہ نه ورکوي یا یو انسان کافرو او د ورثه چې مسلمانانو هغه یو بل کافر د مسلمان نه مسلمان د کافر نه میراث نه وړي قربان دي شم ابو سامه صاحب چې ته د ټولو کتابونو انکار کوي الله به تاسو دا مخې پتا ته ځکه خاينه چې تا ځان ته ابا تا چې کوم ځان ما ته نه درې تا ته خو دلی کنه اے ګورا تا ته به زه خو ګورا ما ته زه خو دا نه ویم چې ماته د دیر سپارو قران چې کوم دی علم شته کو ته چې یاره دا ټول حدیث چې کوم دی د آیاتونو تشریح د ماته بیا وایي چې محمد رسول د الف لام میم څه تشریح کړو ګوره دوستانو زمونږ یو منټ زه مسلمانان پوښتم زما اوس اختلاف پسې کېږي دوستانو زمونږ دا مسلمانان وی دي پتا باندې ورګه صبر وکړه چې زه په خپل وضاحت وکم زمونږ څلور دلایل دي دوستانو اول من قران منو بیا حدیث منو بیا اجماع د امت منو او بیا اجتهاد منو من څلور دلایل نو مسله کو دا ابو فاطمه سے په د پشانور مرګ دی ځان اهل قران وایو زه قران منم ما ورته دا یو تاسو ته وکړو چې سړی مړ شو د اولاد کافرو د کافر ته ملاویږي دی اول ویلی ملاویږي به ورته اوس انکار کوي د دې الفاظ موجود دي د صرف قران مني من ورته وایو قران سره حدیث منل ضروری دي اجماع د امت ضروری ده او د سره اجتهاد ضروری دي کنه به د قران نه بایبل جوړ شي دوستانو زه اعظم بل یو د سورۃ توبه آیات نمبر 15 الله تعالی په دې کې وضاحت کړی دی اعوذ بالله من الشیطان ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا دا الله په نس دي
دا 12 میاشتې دي په کتاب الله چې کوم ذکر شوي دي په کتاب الله کې هغه 12 میاشتو نومونه ماته واخله. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم او 4 میاشتې پکې حرام دي د حرمت میاشتې دي. هغه وضاحت ماته په قرآن نه. ته خو حدیث نه منې چې حدیث نه منې. ابو اسامه صاحب مفتی صاحب خبره داسې ده دلته نه قرآنیون شته نه دغه سیکولر شته دا یو شی نشته. دغه ټول سیکولر قرآنیون دغه ټول چې دي کنه دغه ټول یوه لاره ده چې د شیطان لاره ده او الحاد دی. دغه ټول یو دی صرف دغه لارې ولا جدا کړي دي چې که ته د ملحد سره بحث کوې مفتی صاحب مثلا او مفتی ملحد دې راګیر کړو یا ملحد سره په دلیل کې ملحد در سره په دلیل کې راګیر شو دلته یو بل در باندې راځي د دې دپاره چې موضوع بل طرف ته واچول شي دلته یو بل ته راوغورځېږي چې موږ قرآنیون موږ حدیث نه منو بیا پکې دا بل راوغورځېږي چې موږ پلانکیا شی نو دغه ټول یو ارګان دی ټول د مخ یو ارګان دی. دلته چې دی ورځ مانځي زه په یورپ کې ژوند کوم ارګان دی زه په یورپ کې ژوند کوم دلته د شیطان ورځ مانځل کېږي. ښه ما سره اوس هغه عکس نشته که دلته مې ورته خپل عکس لګولو ما ته نه ویډیو کړی او ما سره ما ته وایي چې ته چې دی د شیطان د طرف ته راشه شیطان چې دی موږ د ټول شیانو نه آزاد کوي او موږ ته وایي چې دا دی او دا خو ډېر شیان ما ته ویل ما سره هلته ننوځه او پلان کې دی زه تللی وم دغې ته کړواسیه چې ورته وایي د مخدونیا سره خوا کې دی کړواسیه ورته وایي نو مخکې د مسلمانانو پاچاهي هم ورباندې تېره شوي جوماتونه دا شیان پکې شته دی خو هلته زه تللی وم همداسې په چکر باندې تللی نو خبره دغه ده مفتی صاحب چې دغه ټول یو ارګان دي سره چې کله بحث کوئ بس یو پروژه ده ټول د مخ یو ارګان دی یوه پروژه ده صرف کارونه او دلایل جدا ورکړي چې ته به دا دلیل وي ته به دې تر نه ټوپ وهي پې دا بل به د پلانکي تر نه وهي صرف مخصوص کول دپاره کار روان دی. ښځه ته خبرو کا زما هغه سوال جواب در سره شته اودس په څه سره ماتېږي اودس کوو دوه څیزونو سره یو چې کوم دی یو ګوره په دغه شپږم نمبر په دې شپږم نمبر آیات کې الله پاک وایي او جاء احد منکم من الغایط او لمستم النساء دا دوه څیزونه دي جنابت سره او یا چې کوم دی د غسل خانې نه راغې خپل حاجت دي پوره خو دا دوه څیزونه دي دینه دریم شی بالکل نشته په قرآن کې خزه خو ګوره زه دا ډاکټر صاحب ډېر لکه ډاکټر صاحب یو خبره وکړه کنه دروغ مه وایه ابو فاطمه دروغ مه وایه پوره آیات ووایه ترجمه یې وکړه کوم ځای کې دي چې دغه دوه ځای کې دي آیات کې ویلي دي دغه ما هم دغه ورته ویل چې صحیح صاحب تاسو مخکې شوي د دې آیات دا ولوله او د دې ترجمه او لامستم النساء نه څه مراد دی ابو فاطمه او لامستم النساء نه څه مراد دی قربان تاسو ورنسا خلوي نه تبا زخو زماخو اصل لا پاک بار تاسو کوي کنه ابو سما افلا يعقلون آیا د خزي یو منټ زما او ستا په اختلاف دی ته صرف وایي او د سماعت دی وکړو او داس ماتیږي زم چې سړی ټیز واچي او داسې ماتیږي پوسکې چې واچي او داسې ماتیږي ته په ټیز او پوسکې او داس مات غني کني غني نه قرآن کې نشته دی نعره تکبیر اکبر ولله الله خو کلیر ویل چې دوه صاحب یا خدا مسکون او یا چې کوم دی یا خدا مشغول او یا خپل ضرورت پورا کول بس دا دوه یعنی په شوتیال باندې نه کی کنه په شوتیال نه کی په وینم نه کی په هیڅ شي زما خو ضروره نو ته شو ته ماته د وجه ټیز لته وصل خانه ته زی مفتی صاحب المرافق او به وینځي لاسونه څنګه پورې وم صاحو بیروسکم مسبو کې پسرونو وارجلکم الى الكعبه وان كنتم جنبا فطهروا دي زنه نور ته ماته بیانوا دي زنه ما پوست کچیرته تاسو واستئ وان كنتم جنبا فطهروا خو ځان و مګی راو مګی سمانه د دې آیات لدی جمله وضاحت لګوګا او چې سمانو کو نه نو څه سمانه کې تاسو ګندګي چې کله تاسو ګندګي وي قربان دي شموتی صاحب ابو فاطمه د فطهروا اوکا ترجمه وکا فطهروا څنګه بزان پاکوي د دې ترجمه کړه كنتم جنبا وان كنتم جنبا فطهروا ځان خو مګی راو مګی څنګه بزان مګراو ځکه دلته فطهروا قربان زو وضاحت وکړه بس
زه خو مولانا صاحب دې کې کومه څه کنفیوژن نشته الله پاک کو چې خپل ځان جنابت من پوهې که که نه؟ خپل ګندګي ځان نه صفا څنګه څه ځان باندې پوهې کوم تا ولم بوما منګ ته تو ویوا څنګه چې تا ویل چې پټي زو په پوسکې باندې او داس نه ماتيږي داسې د دې وضاحت مو کړ ګور الله په دې قران کې لیکلي دي مولانا صاحب چې پټي زو په پوسکې ماتي خزه مخکې بلاړو په دې ځان نه پوهیږي مخکې بلاړو وان کنتم خزه مخکې بلاړو ځه مخکې بلاړو زه خیر دی زه تا نه پازابم خبرم نشه انسان دی انسان وان مخکې زو وان کنتم مرضى او على سفر کچیرته تاسو نه جوړ استئ او على سفر یا په سفر کې استئ او جاء احد منکم من الغایت یا تاسو او دسمات نه رالی او لامستم النساء یا تاسو خذو سره لاس مسکو او لامستم النساء چې خذو سره د لاس مسکو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نو بیا تاسو تیمم اوس تاسو نه جوړ استئ نو چې نه جوړی موږ به او دس کو خو نه کو ویسے تاسو سوال وو د څه سره ماتيږي هغه څه دوه ولې ماري ته قران کې ویلي دي کنه قران کې لیکلي وایي کنتم مرضوا او على سفرين کچری تاسو په مریض استئ او په سفر کې نو 10 بنه کو کسب کو د دې ته وضاحت کا منګتا چې موږ پوه شو قربان مولانا صاحب تاسو سوال وکړو چې په سوس موږ ستاسو شاګردي قبول له تیار یو نه تماشا دا قرآن صاحب ابو فاطمه صاحب ګوره وګونی صاحب مفتی صاحب ته هلته خو تاسو شین بیان کړی دي دلته خو سلور شین دي دلته کستا په ترجمه سره ځکه تاسو مطلب مریضان وای یا په دې مودس ماتيږي یا تاسو مطلب دا دی چې مسافر بیا هم تاسو نو دا خو دې کې دغه ستا په ترجمه سره دا خو دې کې دا هم دي نو بیا په دې مودس ماتيږي ستا په ترجمه سره د مرز او د سفر یو بل ابو فاطمه دا د او د ابو فاطمه په دې کې کزلاټ مخکې ولاټ سره نه مخکې او لامستم النساء تا ویل چې جما سره او دس ماتيږي الله تعالی وی او لامستم النساء چې خزي سره د لاس مسشي او دس ماتيږي نو سستاو منم کده خدای ومنم دا د لاس مسه یادې دلته څه ذکر کړی دي د دې او لامستم النساء وضاحت ته وکما ته ما پوي کا ما ته د آیات ترجمه وکا ته ما پوي کا تاسو کنفیوژن دا لګا چې مسه ستوي چې مسه ستوي بس تا لمس ستوي لاس مسه کول مسه دي جما د پاره د جمال فاز استعماليږي او دغه د پاره د ټچ کولو د پاره د مسله دلته مسه کول دي جما دا ته تعویل دلته نشته مفتی صاحب واقعي دلته نشته دلته خو جما نشته دلته مسه کول دی واقعي دلته مسه ده صحیح صاحب ګوره تاسو په دې خيار خلک سي زه صرف تاسو په یو غواړم دا د نه منی را سره دلته مسه ده مسه کول چې او دا د شوافی مسلک دی امام شافعي رحمت الله علیه وی چې خزي سره د لاس مشه شو او دست ماچو امام ابو حنیفه وی چې دلته مراد جما ده ته خو د امام ابو حنیفه تقلید وکړو مسلمانانو الله بند قرآن وی قرآن وی سورہ مجادلہ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض یو صبر وکړئ ابو فاطمه اوس پوری د اسه قوبل تر هغه قرآن باندې توجه آیات دته چې صبر وکړه اوس پوری د په امام بخاری او په ټولو احناف دي د کفر فتوی لګول نن د امام صاحب تقلید وکړو او لامستم النساء سمانا شو د دې وضاحت ما دوغه او نن د امام صاحب تقلید شروع کو د امام ابو حنیفه مقلد شوی زه دا وایم قرآن ګوره په سورې دغه مجادله روباسه پای کې 3 نمبر آیات دی سدي بګي لیکلي دی وایو نو مسبه تکلیر شي کنه له بومه قرآن هم لیکلو کنه بخاری وایا تیرا ته وایا ما سره قرآن نشته دی تاسو یې کولو کوي تاسو دا د ولګوي چې دا لاندې خلک هم کوي چې مسه ستوي هغه دا لاس مسه کول دي هغه کې سلی کلی دي نو په دې براډي ولګوي کنه دې کې څه مسله ده قرآن آیات دي دا نور خلک هم مسه ستوي خزان کم یو آیات ده 58 نمبر सूरत ته سورہ مجادله آیت نمبر 2 او 3 نمبر وایي نو دا مسه بتاو ته بالکل چې مسه دا ستوي دا چې کوم لاس ټچ کولو ته وایي کنه ستوي دا سورة مجادله آیات نمبر 2 الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم
دا آیات وی جديد دام ويودي بسيمو تضايقون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا سمعنا لا يتماسا سمعنا يوم الثلاث لغاي جو استغفر الله الله پاک ورته يتماسا سمعنا دا يتماسا د تسو يتماسا سمعنا شو لاس لګولو تا لاس لګولو تا یو دومره غلط بیان کی دومره غلط لاس دبا ته غلط ته صحیح کا کنه ته صحیح بیان الله پاک کوئی جو مترجمین ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں تما پوئی کا زبستا شاگرد سب کرتا تما پوئی کا استا مترجمین دوسری کے آیت ہے لقد ما خبر زما مترجمین کافران ستا پنز زما مترجمین کافران دي نعوذ بالله ته خپل د قران نه د مس مراد او لامستم النساء مراد تجما ثابت کا زما دلیل ته نه مني ته مني نه تا پریخي دي ته کدي منلې خو به ته زما بشان مسلمان وي ته خو اسلام نه چاوخته په دی وجه وخته چې تاغه ته مشرکان وي ابو فاطمه हमने लास्ट में बोले सर मौदस माती की آیات داسې لیکلي دي او لامستم النساء داسې لیکلي دي زه داسې وایم مولانا صاحب والذين يضاهرون من ثم يعودون بما قالوا وتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك چې یو بل سره لاس ملاول دي کسدي ډاکټر سے دغه آیت تماسا ده دلته آیت ته څنګه ترجمه کېده دي ته د دې څه ترجمه کېزه آیا خزي سر لاس ملاول سره چې کوم دی او 10 ماتيږي د دې ته ترجمه وکما ته د دې معنی وضاحت وکته ما پوي کنه الفاظ آیت تماسا ده اللہ پاک جمع اپنی بیویوں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ایک دوسرے سے ہاتھ لگانے سے پہلے یو بل سره لاس لګول دي آیا تماسا ده لاس لګول دي دلته جما نشره ته غړي وړي وي زه درته ته خو زما دلیل وکنه تاسو پوهیږئ دوستانو زما په دې خبره تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ لاس ملاول سره کوم ځکه لیکل چې جما ده لاس ملاول سره نه غسل فرض کیږي او نه چې په داسماتي کې دا چې خدای پاک دلته قرآن وضاحت لیکل دی او لامستم النساء چې کله لاس ور سره مشه شي آیت تماسا چې بل سره لاس ملاو کی نو چې لاس ملاول سره ته څنګه په دې باندې ته اوس وای چې د مراد جما اخلي ګډي وډي به یو دلیل پیش کا کنه قربان دي شمه ورا دلته کې ابو اسامه سے دیو کی سلورم نمبر آیات میں فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا دوستانو ګوره دا آیات ده والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماسا دا د يتماسا نه مراد جما اخلي خدای یو دلیل اوس د مسکولو نه مراد دا جما اخلي دوستانو ته سوچو دا پاسیږي اوس موږ ته چیلنج راکړي او لامستم النساء آیات مائده د اگم نمبر آیات دی الته مراد جما اخلي نو دا تعویل کوي او کنه کوي دا اوس مشرک شو که مشرک نشو چې دا وایي موږ ته وایي چې تاسو مشرکان یاست دا په خپل فتوا بازار باندې لاګو ابو اسامه سے کو اسی جما دا بس ابو فاطمه ابو اسامه سے دا